بعضې کسان یې هغه په قسطونو باندې شی نه ورکوي، قسطوار څیزونه انسټالمنټ ورته ویلی کېږي. اکثر انسټالمنټ کارپوریشن او انسټالمنټ دوکانونه وي، سټورونه وي، یعنی په قرضو باندې په نیټو باندې اسانه خبر ده، په نیټو باندې سوداګانې ورکوي. نو دا انسان به د خپل مال زکات څنګه ورکوي؟ نو د سره دوه قسمه پیسې وي، یو سره موجوده پیسې دي او یو په خلکو باندې قرض د قسطونو پیسې دي. بیا قسطونو کې دوه قسمه دي، سی وصول کړي دي، سی نه دي وصول کړي. مثلا 10 قسطه دي، څوک ورته قسطونه وایي، څوک ورته قسطونه وایي، عربیان ورته تقسیط وایي. نو سی راغستې دي، نو دا کومې چې راغستې دي که دا ورسره موجود دي نو به د نقدو روپو بس هم زکات ورکوي، د دې هم د پکې ورکړي، او که خوړلي نو د دې پې نشته. خو چې کم قسطونه په خلکو باندې باقي دي، موبایل یې خرڅ کړی دی، کیمره یې خرڅه کړې ده، سوټونه یې خرڅ کړي دي، مال یې خرڅ کړی دی، یا زمونږ د اوګرایي والا هم دقسې دي، اوګرایي سیسټم دی د چا مال یې په اوګرایي باندې شی نه خرڅ کړي دي، نو دا به اوس څه کوي؟ نو دا کومه اوګرایي چې د پاتې ده د دې به دا زکات ورکوي چې نصاب ته رسي او مخکې نه مالدار وي، ځکه دا د روپۍ دي. خو دې کې دوه قسمه ګاکاني کلاینټ دوه قسمه وي. بعض هغه وي چې بالکل نامعلومه وي، درک یې نه لګېږي، کلونه یې وشي او ده ته پته معلومه نه چې د کوم ځای دی، او را به وړي او که را به نه وړي، نو د دې مال په تا باندې زکات نشته. که رای وړو بیا دې ورکو صحیح ده، بعض وایي بیا هم پکې نشته دی، ځکه دا خو ورک مالو به دا چې په دې کومه ورځ را پیدا شو دا داسې دی لکه چې اوس د سره رالو. خو چې کوم سړی پیسې مني چې در کومې خو فلحال را سره نشته، نو دا عزتمندو دا انسټالمنټ قسطونه دا ستا مال دی. بعض سړی وایي څنګه زما مال دی، څنګه زه زکات ورکم؟ موږ ته یې راواړوه، موږ به یې زکات ورکوو. وایي نه نه داسې خو نه کومه. نو ولې ته خو چې څنګه زما مال دی، ما ته یې راواړوه او زه به د زکات په ځای باندې ډبل زکات ورکم. نو تا ته یې بیا راړئ، وایي نه دې باندې ما نه ډېرې خولې وتې دي او دا زما مال دی. نو چې مال دی نو دغه خپل مال کې زکات وي، زکات ورکه. بیا البته شریعت د سره دا رعایت کوي که بالفرض بعضې سړی وایي چې زما پیسې ټولې دوکان کې بندې دي او زما خو همدغه شی نه دي، دغې نه پیسې راځي هغه خورم، ما سره خو نورې نه جمع کېږي، نو زه زکات کوم ځای نه ورکم؟ نو شریعت درته وایي ځه چې کله د قسط راوصولېږي هغې سره سره لږ لږ زکات ورکوه. زکات خو هسې هم لګي که نه، 40,000 روپۍ دې راوصول شوې نو 1,000 روپۍ ورکړه زکات. 39,000 روپۍ ځان سره کېده، 80,000 روپۍ دې راووتې، 100,000 روپۍ زکات به ورکړې، 2,000 روپۍ زکات ورکړه. ټولې خو زکات کې نه دي ورکول که نه، ولې مرې؟ او که 1,00,000 روپۍ دې راووتې 2,500 روپۍ پکې زکات ورکړه، باقي ټولې پیسې ځان سره کېده، پرلتو لګوه خوره په دواړو جامو. دا زکات نوم په بعضو باندې داسې ټمبم لګېتی وي که دا ټول مال الله زکات کې غواړي. دا خو شکر دی که الله ټول غوښتی نو بیا به هم څه کولی. او الله وایي چې خوله وازوئ بره نه بدله زه سامان راولمه، خو پیسې چې څومره ګټئ دا به مال را لګئ. زما نوکران یې لکه نوکر ته چې سړی وایي وروره تنخوا کې دې کار دی ګوره نور مال کې به ګوتې نه وې، موږ وایو که نه؟ نو الله وایي د دې ټولو مالک خو زه یم که نه، بس ستا هم تنخوا کې کار دی، سار خوله وازوه او زه به پشم راوروم لکه بني اسرائیلو مې چې ورکو، او دا سپېږمۍ به هم دله د خوراک نه ډکومه، خو ګوره نور مال کې دې کار نشته. الله اسانه کړه، وایي ګټه 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 چې څومره ګټې دا ټوله دنیا دې ستا شي، زمونږ پکې صرف د زکات حصه ورکوه بس، او هغه مال نه خپلو خپلوانو لی ورکوه. نو دا یو مسله شوه.